أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا زمنګ درس نمبر دے 110 یوسلسم نمبر درس اور سورة البقرہ دا آیت نمبر 265 255 دریم سپارہ دا. په دې آیات کې دریم مثال دی د پاره د صحیح خرج کولو چې څوک خپل مال په صحیح ځای کې لګوي نو د هغې دپاره دریم مثال او دا مثال د هغه چا دپاره دی چې مال په صحیح مصرف کې ورکوي بغیر د جهاد او د دعوت نه. نو چې دا ورسره مونږ ووایو نو په مثال کې بیا تکرار نه راځي او په دې کې دوه شرطونه ثبوتی الله تبارک و تعالی ذکر کړلی. یو شرط دا دی چې طلب د رضا د الله تعالی دا به طلب د رضا د الله تعالی به د دنیا طلب دا به نه وي دغه شانته کې د ریا مقصد به نه وي. دویم شرط دا دی چې د زړه پخول په ایمان سره ځکه چې په صدقې سره ایمان پخیږي. نو الله تبارک و تعالی په دې آیت کې د زړه مثال د ربوتون سره ورکړی دی د څربې ځمکې سره لکه څنګه چې هغه ځمکه څربه او مړه ده دغه شان د زړه په ایمان باندې ډک دی په ایمان باندې منور دی او په ایمان سره ډک دی او د اخلاص مشابه ک د باغ سره چې څنګه دغه باغ هر ټیم میوې ورکوي نو دغه شان د زړه چې کله اخلاص پکې پروت دی نو د هغې نه پیدې خورېږي. او د ډیر انفاق د ډیر مال لګولو مثال هغه د وابل دی د تیز باران دی او د لږ انفاق د لږ مال لګولو د الله د رضا دپاره دا د دې مثال دی د تول د شبنم د پرخې چې پوره باران داسې ډیره پیدا پوره باران ډیره پیدا کوي او چې کم باران نه وي او هسې پرخی یا د ځمکې خپله نمی ده نو هغه لږه پیدا ورکوي فصل لره. نو چې کله دا دواړه شرطونه په کامله درجه کې موجودي چې رزله کې اخلاص هم دی او دغه شانته کې د الله تبارک و تعالی رضا مقصود ده نو د وابل مثال دی. د وابل مثال دی لکه ډیر مال چې لګوي او دغه شانته کې نو بیا به ورته ډیره پیدا کېږي لکه څنګه چې ډیر باران کېږي او د هغې ډیرې پیدې او چې کله دې دواړو شرطونو کې که دواړه شرطونه موجود وي خو کاملې طریقې سره نو بیا خو د وابل مثال دی. او چې په کمه درجه کې نو بیا د تول مثال دی مطلب د دې شرطونو کې کمی دی نو بیا مثال د تول دی د پرخې دی د شبنم دی خامخا فایده ورکوي که یو شرط نو بیا هم پیدا ورکوي خو که یو شرط نو بیا تول دی او چې دواړه شرطونه نو بیا وابل دی. دغه شانته کې بعضې علما دا مثال داسې لګوي چې یو باغ دی او د هغې اوبه کېدل هغه په دوو طریقو سره وي یو د باران اوبه او دویم د ځمکې خپله نمی ده او یا پرخه ده
نو که دا دواړه موجود وي نو میوه ډېره زیاته ښایسته وي، ځکه باران هم پې کېږي او دغه شانته کې د ځمکې خپله نمیم ده، د ځمکه هم مزیداره ده او پرخ هم په هغې باندې کېږي. نو که دا دواړه وي نو بیا هغه فصل ډېر مزیدار وي، هغه میوه ډېره مزیداره وي. او که چېرته باران نه وي نو پرخ هم ورله پوره وي، ځکه ځمکه مزیداره ده خو دا میوه لږه کمه وي. نو مطلب دا دی چې کله یو انسان مال لګوي او بیا ورسره اخلاص هم شته دی، د الله تبارک وتعالی رضا هم لټوي او دغه شانته کې مطلب دا دی چې د انسان د بر سره هم تعلق دی چې د الله رضا لټوي، او ښکته سره هم تعلق دی چې دغه انسان د انفاق کوي او مال لګوي. نو دا دواړه چې جمع شي نو ثواب به زیات وي، خو که په دې کې یو خبر هم نه وي نو بیا به ثواب کمی. مسلمان ته په هر څه کې فایده ده، لیکن کله به ډېر ثواب وي او کله به لږ ثواب وي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ومثل الذین، او مثال د هغه کسانو ينفقون، او مثال د صدقاتو دغه کسانو. ومثل الذین، او مثال د صدقو د هغه کسانو ينفقون چې لګي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی، وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د مضبوطولو د خپل زلونو. وتثبیتا من انفسهم د پاره د مضبوطولو د خپل زلونو. یو معنی دا ده چې په انفاق کولو سره ځان په صحیح اعمالو باندې کلکوي، چې کله د انفاق کوي مال لګوي د الله رب العالمین په لار کې د الله د رضا دپاره، اخلاص پکې موجود دی، د الله رضا پکې موجود ده، نو دی په صحیح اعمالو باندې ځان کلکوي. او دویمه معنا د تثبیت من انفسهم دا ده چې په ثواب د الله تعالی باندې یقین ساتي، په دې یقین دی چې مال الله تبارک وتعالی ثواب راکوي او د دې بدله راکوي. نو وتثبیتا، او د پاره د مضبوطولو من انفسهم د خپلو زلونو. کمثل جنتین، د دې مثال کمثل جنتین، د دې مثال په شان د یو باغ دی. کمثل جنتین، د دې مثال په شان د یو داسې باغ دی بربوتین چې وي په اوچت ځای باندې سربز مکه ده، اصوابها چې شوی وي په هغې باندې وابلون تیز باران، په شیبو شیبو باران. فآتت، نو ورکوي دغه باغ اکلها خپلې میوې ضعفین دو چندې، غبرګي او دارنګې ډېرې زیاتې. اکلها خپلې میوې ضعفین دو چندې، دغه شان غبرګي یا ډېرې زیاتې. فإن لم یصبها، که چېرته ونرسېږي هغې ته، یا فإن لم یصبها، که چېرته ونشي په هغې باندې وابلون تیز باران، فتول، نو فرخم ورله پوره ده. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ ډېر ښه لیدونکی دی. درې ترجمه دوباره واورئ. ومثل الذین، او مثال د صدقاتو د هغه کسانو ينفقون چې لګي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی، وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د مضبوطولو د خپلو زلونو. کمثل جنتین، د دې مثال په شان د یو داسې باغ دی بربوتین چې وي په اوچت ځای باندې اصوابها چې شوی په هغې باندې وابلون په شیبو شیبو باران یا تیز باران. فآتت اکلها، نو ورکوي دغه باغ خپلې میوې ضعفین غبرګي یا ضعفین ډېرې زیاتې یا ضعفین دو چندې. فإن لم یصبها، پس که چېرته ونشي په هغې باندې وابلون په شیبو شیبو باران یا تیز باران، فتول، نو لږ باران هم ورله پوره دی، یا فتول نمی د ځمکې هم ورله پوره ده، یا فتول نو فرخ هم ورله پوره ده.
والله بما تعملون بصیر الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ ډېر ښه لیدونکی دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.